السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو د الله نو امید دی چې تاسو به روغ جوړی او د صحت پجامه به الله مروغ جوړ او خاد او آباد لره ملګرو نننی ویډیو کې هغه اعمال ذکر کوو هغه نیک او صالح اعمال چې هغه د مال د ډیروالي د پاره اسباب دي او په مال کې د برکت اسباب دي راځي هغه نیک اعمال سدي نړمنه د هغه نه د کثرت استغفار ډیر ویل لکه نوح علیه السلام خپل قوم ته وی استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح علیه السلام وی ما خپل قوم ته ویل چې تاسو بخنه غواړئ د خپل رب نه چې هغه ډیر بخون کې دی هغه په تاسو باندې د ضرورت مطابق بارانونه راووري ويمددكم بأموال وبنين او تاسو به مضبوط کې تاسو مرسته به وکړي په ډیرو مالونو سره وبنین او په زامنو سره ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او تاسو له بس تاسو فصلونه ډیر او تاسو له وګډيري کی نور دې کی راغلل ويمددكم باموال مالونه بدل زیات کی استغفار ویل دا سبب دې د پاره د مال د ډیروالي او پاره کې د برکت بیا د استغفار کوم الفاظ دي نو مختلف الفاظ احادیث کې راغلي مختصر الفاظ هغه دي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لکه نبی علیه السلام بچي سلام وګرځو دا استغفار به درې کړه تکبیر او د دین لګ زیات الفاظ چې راغلي او د هغه ډېر لوی فضیلت هم راغلي نو هغه دا دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا به تاسو ته په سکرین باندې مرাজি نو دا الفاظ امام ترمذی او امام ابو داود په خپل کتابونو کې ذکر کړي نو دا د استغفار الفاظ دي دویم سبب دے د پاره د مال د ډیروالي تقوا او پرهیزګاری د الله تعالی نیر کول تقوا او پرهیزګاری څه ته وایي تقوا او پرهیزګاری دې ته ویل کی چې یو سړی د الله تعالی په حکمونو د نبی علیه السلام د طریقې مطابق عمل او الله او رسول چې د سن من کړي د هغې نه منشي دا تقوا او پرهیزګاری ده او دا سبب دی د پاره د مال د ډیروالي او په مال کې د برکت او د غریبۍ او د فقر د ختمېدو لکه الله په خپل کتاب سورت اعراف کې فرمایي 96 نمبر آیت ته 96 نمبر وی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وی کچرت دی کلی والو ایمان راوړې او د الله نه یریدلی او د الله نه یری کړي نو خامخا موږ په دی باندې د زمکه او د اسمانونو برکات را کولاو کړي دغه رنګ الله سورۃ طلاق کې فرمایي 3 نمبر آیت د سورۃ طلاق الله تعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه دویم آیت ومن يتق الله يجعل له مخرجا وای چا چې د الله نه ير وکړه څوک چې د الله نه ویریدو الله تعالی به هغه د مصیبتونو نه د وتو لار برابر کړي الله تعالی به د مصیبتونو روباس ويرزقه یعنی فقر او غریبی دام یو مصیبت دی ويرزقه او خوراک باور کی دیتا رزق باور کی دیتا من حيث ردا سے طرفنا لا يحتسب چر بګمان کی دا د سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اخری سا او د دریم لومبنه حصہ دغه رنګي د مال د برکت او د مالداري د پاره دریم سبب د توکل او باور په الله باندې اعتماد کول باور کول ګور اعتماد او توکل دي ته نوې چې اسباب مې استعمالو نه اسباب استعمال کا او په اسباب باندې باور او اعتماد وکړو باور او اعتماد الله باندې ساته اسباب استعمال کا
نتیجه الله ته پرېږده ځکه چې الله قرآن کې بار بار پیغمبر ته د اسباب د استعمالولو حکم کړي لکه الله سورة نساء کې خپل پیغمبر ته وایي خذوا اسلحتکم خپل اسلحې او خپل سامانونه ځان سره واخلئ نو که اسباب استعمالول د توکل او د بروسې او د اعتماد د الله نه خلاف وي نو بیا به الله پیغمبر ته د حکم نه کول لہذا اسباب استعمال کا خو نتیجه الله ته پرېږدي توکل وي بروسه وي اعتماد وي لکه حدیث کې راځي نو دا توکل او بروسه او اعتماد دام د مال د ډیروالي او په مال کې د برکت سبب دی لکه حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې راځي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي لو انکم کنتم توکلون علی الله حق توکله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي کچرت تاسو په الله باندې حق مناسب توکل او باور او اعتماد وکړو نو الله تعالی به تاسو له رزق درکې خوراک بدر کی لکه څنګه چې مرغۍ ته او مارغه ته خوراک ورکول کی رزق ورکول کیږي تغدو خماسا سحر هغه په تشه خېټه ځي وږي ځي او ماښام تروح بطانا ډکه خېټه راځي موړ راځي او دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي په ابواب الزهد کې هغه کې باب دی باب فی التوکل علی الله او د دې حدیث نمبر دی 2344 نمبر او امام ترمذی دی حدیث دا حسن صحیح ویل دی او امام البانی وسره پکې موافقت کړي دی چې دا حدیث حسن او صحیح حدیث دی سلورم سبب د مال د ډیروالي هغه د وصل الارحام رشتہ داری پالل خپلولی پالل قطع تعلق نه کول لکه حدیث د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه کی راضی وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه علی رضی الله عنه فرمایي ور نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وای څوک چې دا خبره خوشالي یعنی دا خبره غواړي چې د هغه عمر کې د برکت واچول شي یو دویم د هغه په رزق کې د فراخي راوستل شي برکت تی واچول شي دریم هغه د بد او ناکار مرګ را وساتل شي نو د الله نه ویریږي وليصل رحمه او د خپلولي وپالي نو ګوره د کې دارال ويوسع له فی رزقه چې څوک دا غواړي چې د هغه رزق کې د برکت راشي د هغه مال د فراخ شي نو هغه د څوک د الله نه دی يرو کې د الله نه دی ویریږي او خپل ولی دی او پالي خپل ولی پالل دا سبب دی د پاره د مال د برکت او د مال د ډیروالي دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی دی مسند علی ابن ابي طالب کې او د دې حدیث نمبر دی 1212 او دا حدیث امام احمد محمد شاکر هغه د دې حدیث تصحیح کړی دا او دا حدیث وی صحیح حدیث سلور اسباب پنځم سبب د مال د ډیروالي د پاره پنځم سبب دی البذل والاعطاء مال لګول بخل او کنجوسی نه کول د الله په لار کې خرج کول صدقه او خیرات کول لکه الله په خپل کتاب سورة سبا کې آیت نمبر یو کم سلوی ختم 39 نمبر آیت کی فرمائی وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وی هغه چې تاسو شی خرج کوي نو الله د هغه بدله درکوي او الله تعالی غوره او بهتر د خوراک ورکوونکو نه هغه غوره او بهتر خوراک ورکوونکی نو چې ته د الله په لار کې څه لګې نو الله به تعالی بدله درکوي ته مال لګوا الله به تعالی کې برکت اچي دغه شان حدیث د بخاری کی راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم انفق عليك وی الله تعالی وی حدیث قدسی دی وی یا ابن آدم اے بنی آدم انفق تمال لگوا انفق عليك زبستا په مال کې
برکت اچوم زو پتا مال لګوم معنا مال کې به برکت اچوم مالداری به سیوا کوم دا حدیث امام بخاری خپل کتاب صحیح البخاری کې راوړی او کتاب تفسیر القرآن کې او د هغه باب دی باب وکانا عرشه علی الماء او د حدیث نمبر دی 4684 نمبر او د حدیث امام مسلم هم ذکر کړي په کتاب الزکات کې باب الحث علی النفقه وتبشیر المنفق بالخلف کې دغه باب دی او د حدیث نمبر دی 993 نمبر او دا حدیث د دې الفاظ د امام مسلم دا کم الفاظ چې ماویل دا امام مسلم په دغه الفاظ راوړي دریم حدیث چې د مال په لګولو صدقه او خیرات سره مال سکی سیوا کیږي حدیث د ابو هريره کی راځي رضی الله عنه ګورا کم سړی چې مال لګي صدقه او خیرات کوي د هغه د پاره ملائک دعاګانې غواړي د هغه د مال د برکت د پاره ملائک دعاګانې غواړي او کم سړی چې کنجوسی کوي بخل کوي مال نه لګي نو د هغه د پاره ملائک خیره کوي بد دعا ورته کوي وګورئ تاسو حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي وي هر سحر هر د سبا پټیم کی دو ملائک دو فرشتي هغه د اسمان نه راکوزي او په هغه کې یو فرشته دا دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله مال لګون کې له هغه بدل ورکړي یا الله صدقه او خیرات کوون کې له هغه بدل ورکړي ويقول الاخر او غبل ملائکه او هغه بل ملک او فرشته هغه سوي اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله چې څوک مال نه لګي کنجوسی او بخل کوي د هغه د مال هلاک او تباہ نو مال لګولو سره په مال کې سره راځي برکت راځي بخل او کنجوسی سره مال تباہ کی د هغه کې بے خیری راځي بے برکتی راځي مال ختمي دا حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح البخاری کې په کتاب الزکات کې باب قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى په دې باب کې ذکر کړي د حدیث نمبر دی 1442